ما په تیره جمعه خیر کې درته یو ټکي ویلو چې دعا به د زړه نه کې او دویم چې ته د الله نه غواړې نو یقین ساته چې الله زما دعا به قبلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه دا الله نه وغواړئ خو چې د دعا د قبلېدو مو یقین وي ګورئ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه دا الله نه وغواړئ په داسې حال کې وغواړئ چې تاسو یقین لرونکي یې چې زما دا دعا الله قبلوي ولې بنده نه چې زه غواړم خفه کېږي الله خوشحالېږي بنده په سوال خفه کېږي الله په نه غوښتو خفه کېږي وقال ربكم ادعوني استجب لكم قرآن کې الله فرمایي چې ما نه وغواړئ چې درکم بنده ولې خفه کېږي بنده سره به شیني یا د بنده مال به پې کمیږي یا بنده دا رزق بچو له ساتل غواړي د بچو روزي به کمه شي د ده په سوچ کې الله سره کمیدل نشتا دا الله بچی نشتا نه بچو ته محتاج دی الله سره دومره رزق او دومره سیزونه دي چې د هغې څه انتها نشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله کله د اسمان او ځمکې نه پیدا کړی او بیا د هغې نه پس اسمان پیدا کړه ځمکې پیدا کړه اوبې پیدا کړه په دې اوبو کې مخلوق پیدا کړه د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې دا چرند او پرند مرغۍ پیدا کړې په دې ځمکې جراثیم هر قسمه حیوانات پیدا کړل د ډېر مخکې نه الله دوی له روزي شروع کړې ده د خدای لاس کې څه کمی راوست زه ځکه خفه کېږم په غوښتو چې ما نه غواړي چې زه کم بشي الله سره نه کمیږي زه ځکه په غوښتو خفه کېږم چې زه دله ورکم بچي به مې څه کوي الله دې بچو ته محتاج نه دی زه ځکه په غوښتو خفه کېږم چې زه دا خو ما په ډېره ګرانه ګټلې ده دله ورکم بیا به په ګرانه ګټم الله خو یو کن سره هر څه کوي نو تاسو یقین لرئ په دې چې الله پاک به زما دعا قبلوي ولې الله خوشحالېږي دعا عاجزي ده او چې څومره د الله په دربار کې عاجزي کې الله خوشحالېږي دعا عبادت دی که نه ان الذین یستکبرون عن عبادتي الدعاء مخ العباده د عبادت منځ دی منځ کوم عبادت کې چې عاجزي نه هغه سر نه عبادت نه دی او کم عبادت کې چې د الله لویي نه هغه د سر نه عبادت نه دی دعا کې دا دواړه شته خپل عاجزي چې خدای دعا چې ته کې څه مطلب دی چې خدای زه محتاج یم عاجزي دې وکړه خدای زه تا ته محتاج یم عاجزي دې وکړه خدای که ته رانه کې د لوږې به مړ شم عاجزي دې وکړه خدای مال د لاس او خپې راکړي دي د اسباب خو چې تا پکې طاقت نه اچولی د لاس او خپې زما کار نشي کولی ځمکه دې راکړې ده خو چې تا مدد نه کړې ځمکې نه فصل نشم زرغونولی عاجزي دې وکړه او بیا به وایي چې غواړې د چا نه هغه د طاقت خاوند دی کمزورې نه څوک سوال نه کوي بې ماله نه څوک سوال نه کوي بې طاقته نه څوک سوال نه کوي نو سوال د الله نه به کوې نو الله ته د طاقت خاوند دی ته د قدرت خاوند دی تا سره شته الله ستا مال پې نه کمیږي الله ته پې خوشحالېږي نو چې په کومه دعا کې عجزي راله او بیا د الله لویي راله او تان دې محتاجه کوئ خدایه تا ته ټول مخلوق محتاجه دی او تا سره شی نه کمیږي ما سره شی خلاصېږي د دې نه بهترین عبادت بل کم دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه د خدای نه سوال وکړه د الله نه یقین لرونکي په دې چې دا به خدای پاک قبلوي او بیا فرمای واعلموا خبردار دا ټکی وورس واعلموا ځان خبر کې ان الله اوهو دا زمونږ د خلکو دعاګانې دي واعلموا ځان خبر کې ان الله لا یستجیء
من قلب غافل لاهن وفي رواية لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. کم زړه چې غافل دی او توجه نشتا د هغه دعا خدای نه قبلوي. لکه زمونږ دعاګانې مونږ یو ګردان جوړ کړی چې مونځ کو خدای ما وبخښي، نیو نیکه او مور لاره او پلان کې توجه نه. حضرت موسی علیه السلام په لاره تېرېدی، یو سړي سوال کو، بوډا سپینګیري سړی لاس یې الله ته اوچت کړي دي او جاړي او دا اوښکې په دې سترګو را روانې دي. موسی علیہ السلام وی اے بندہ که زما وس وی دا دعا می دل اس قبلولا، اے دا خدای بندہ رحم پی راوی. که دومره په زارو لګې او الله ته سوال کې اوښکې دې روانې دي په دا سپینه ګیره باندې او بوډا سړی او لاس دې پورته کړی، ګډې چیلې دې سریږي هغه دې پرېښې دي، ګډې چیلې سروړې شپونکې او د خدای نه سوال کې او بیا هم خدای نه درکوي. دا ولې الله نه درکوي؟ که زما وس وي ما دله اوس دا هر څه درکول. فوراً وحی ورته وشوه الله د طرف نه چې دا سړی جاړي، ملاس یې پورته کړی دی، جړام کوي، خو د ده زړه کې زنې مزړه کې دغه چیلې ګړې پرتې ریخ به توجه ده. زړه ما ته متوجه نه دی، زړه کې زما لویی نشتا، زړه کې زما بړایي نشتا، زړه د دغه ګډو چیلو سره دی چې کم چې سره یي دقه سره زړه دی، ما سره زړه نه دی. حضرت موسی علیه السلام فوراً هغه بابا ته وی بابا چې کم ذات ته جاړې هغه ته متوجه کا. ګډو نړواړه و چې ګډې به مې چې شرمه خوخري او مړی به شي او که نه او بېګاله به یې لوږې بوځم او که نارې به یې بوځم او که مړی به بوځم. باباجي مهرباني وکړه، مهرباني وکړه. دې وخت کې د ګډو چیلو نه زړه واړوه، هغه ذات ته زړه متوجه کا چې کم ذات ته جاړې او لاس ته پورته کړي دي. بابا وی ښه ووی زما توبه زما توبه، او چې بیا زړه متوجه که په هغه سات الله پاک هغه کار ورته وکړ. نو رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم چې الله پاک لا یقبل نه قبلی دعاء یا لا یقبل من قلب غافل لاهن. دو خبرې دي، یو چې غافلی الله ته متوجه نی دا نه قبلی، یو دا چې ابس دعا کوي. ما تیره جمعه درته ویل بې فایدې سوالونه کوي، انا قبلی. دعا کې شرط دا دی چې الله ته متوجه، چې دی الله ته متوجه. که ته تماشه کوه چې ستا دا دعا الله قبلی او که نه قبلی. یو خبره به درته وکړم ادا چې یاره د دعا د قبلېدو بیا خپل طریقې شته. ډېر خلک دا سوال کوي چې زه خو د الله نه دعا غواړم نو زما دعا خو خدای نه قبلوي، حلال به ورسره خورې. رسول الله مبارک فرمایي بعضې سړي به یې الله ته به یې لاس اوچت کړي او چغې به وي یا رب یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام. خوراک هم حرام دی چې کوم جامع غوستې هغه هم حرامه ده. فانا یستجاب لذلک، د دعا به څنګه قبلېږي؟ پرهیز به کوې که هر عبادت سره پرهیز به کوې. دارو چې ډاکټر درته ولیکي چې دا دارو خوره بلډ پریشر ګولۍ دي او دا به 25 ملي ګرام سهار خورې 25 به ماښام خورې، خو مالګه به نه خورې، غوړ به نه خورې. او ته دا 25 سهار او ماښام خورې، خو دې خوا ښه د مالګې ډک تلې ورپسې څکې، لسیو کې او په هغې کې ښه یو قاشوغه مالګه ور واچې. دې خو هندوانه خورې او ښه د مالګې نه یې خړوب کې ځان له. دې خوا ترکاري خورې ښه در په مالګه پکې اچوې، کمه ده ورشه نوره راوړه. دې خوا چټنۍ کې دې مالګه ور اچولې. یاره که ته د دې بلډ پریشر نه خلاص شوې نو راشه د ما په دې مخ لاړې وتو. پرهیز به کوې ورسره، پرهیز نه بغیر خو کار نه کوي. دارو به خورې، دارو سره پرهیز به کوې نو کار به کېږي. ډوډۍ به خورې، پرهیز به کوې. ډوډۍ به خورې، صفا ډوډۍ به خورې، پیسو نه قیمتي شی دی. اوهو چې ماشوم له الله غذا پیدا کړی دی. قرآن شریف کې الله صفت کړی دی ان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین. وی د څاروو نه
او د مادې نه د غولانځې نه مې درله پی راوسکل اعلا تېرېدونکي د ماشوم لومبې خوراک او قیمتي شی د سوچه پی او چې لږ معمولي غوندې زهر دی پکې ور واچو دا چې پی به د فایدې په ځای تاوان ورکوي دا به نقصان کوي یا دا پی د نسخه شو او بیس کې تاوان به ورکوي نو د پیو حفاظت پکې چې څوک پکې درته ګن در وانهچوي څوک پکې زهر درته در وانهچوي تا نه پکې څه ګن پرې ونځي چرمخکی پکې دنه پرې ونځي بوراګان پکې دنه پرې ونځي د هغې به حفاظت کې کوی چې ګنده شی پکې پرېوت نو خلک یې وباسي صفا کوي او که نه صفا کوي نو دعا به کې ډېر خلک وایي زما دعا نه قبلېږي نه قبلېږي څنګه پیغمبر وایي مبارک صلی الله علیه وسلم مطعمه شراب خوراک حرام حرام مشربه حرام او به حرام لباس ملبسه حرام چې کوم جامه د اغوستې را حرام فانا یستجاب لذلک دعا به څنګه قبلېږي هغه انسان چې سر یې ببر دی دوړې پهلوتي دی او خدای ته وایي یا رب یا رب دا جزې شکل یې جوړ کړی یا رب یا رب خو خوراک سکاک جامه حرامه ده نه قبلېږي د غافل زړه نه قبلېږي بے ضایع دعاګانې بے فایدې نه قبلېږي او د حرام خور نه قبلېږي واچغې کوي پرهیز ورسره وکړه د حرامو زه حیران په دې یم چې دا خلکو حرامو ته ولې بډې والي دي ستا په خدای یقین نشته چې حلاله به راکوي ډوډۍ خو دله خدای مقرر کړې ده که نه نو ته په حرامه لکه زه به تاله یو مثال درکړم هلته پاک کوي دی او تا دلته کې د هغه کوي نه ځان له اوبه راولې نو لختې په پلیته لار ولې راولې په پاکه لار ولې نه راولې نو موږ په ډیران لختي راته وکړي دي په پاکه لار ولې نه راولې چې کوم شی خدای مقرر کړه دا چې کوم موټر د سره دی دا چې کوم ټریکټر د سره دی دا چې کومه کارخانه دی دا قسم په خدای دا به دي وي دا د خدای مقرر کړی وي به نو په حلال وي ولې نالې چې په حرام دا خدای مقرر کړی ده دا کوم بیګا چې تا ډوډۍ خوړلې وه دا به خورې دا به خامخا ته خورې و خدای دله مقرر کړی ده کم کور کې چې اوسېږې دې کې به خامخا اوسېږې نو چې خدای ته کم څیز کې تا ته حاصل دی نو دا دې په ګنده لار ولې حاصل کړی دی ښه لار استعمال که بیا به خدای دا درکوي مونږ وایو نه ګورې که ښه لار استعمالوي بیا نشته دا په دې بده لار راځي او که ښه استعمالوم بیا نشته ښه استعمالوم بیا نشته دا ستا خام خیالي ده چې خدای یو شی مقرر که څنګه به یې نه درکوي تاله موټر مقرر کړی دی د خامخا به یې درکوي نو ته وله دا لختې په ګنده ولې راولې په ښه لاره ولې نه راولې حلال تجارت شروع که حلال کاروبار شروع که حرام مه کوه مخلوق سره ظلم مه کوه همدقه شی به دله خدای درکوي خو په پاکه لاره نو یو شرط پکې دا شي دویم د دعا د قبلېدو بیا درته یو بله خبره مو کوم ادا چې کله دعا به قبوله شي خو څه موده پس ګورئ دا به نه وی چې زما دعا خو کوم او نه قبلېږي قبله به شي خو څه موده پس هغې کې به د الله حکمت او کله به داسې وي چې دعا کې به د خیر نی بنده په خپل خیر او شر نه پوهېږي د هغې په ځای به بهتر شی دله درکړي کله به د هغه دعا کې خیر نی د هغې په ځای به دنه خدای ګناه ورجوي کله به د هغه دعا کې خیر نی د هغې په ځای به خدای خیرت کې دله درجې درکړي نیکی به درکړي د قیامت پر ورځ به بعضې کسانو له الله خوشحالۍ ورکړي دی وایي الله دا نیکی د کوم ځای نه دي ما خو دومره نیکي نه وه کړې وایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې تا به کولې او تا به یې نه قبلېږي ډېر ورځې له مې درته ساتلې دی به یا الله که په دنیا کې مې یوه دوا نه وه قبوله ښه به ځکه خو د دنیا لږ وخت ختم شو او چې ټولې د آخرت له پاتې وي نو څه خبه وه نو الله په خپلو بندګانو وروڼو مهربانه دی دعا الله قبلوي خو د قبلولو یې دغه مختلفې لارې دي او مختلفې طریقې او چې د زړه نه دې دعا وکړله رب العالمین ته بیا اجتماعي دعا دا ډېره ښه قبلېږي چې یو کس دعا کوي او بل پې آمین وایي دا ډېره ښکلې قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم له بخاری شریف مسلم کې حدیث دی د جمعې په مانځه کې په منبر باندې ناست یو سړی راغی وی د الله رسوله هلکت المال والعیال
مالونه او هر څه تباه او برباد شو باران نشته څاروي وږي دي ګیا نشته عربو کې خو ټول د باراني اوبه به وې ابه په خوړونو کې په ډنډونو کې به جمع شو نو خلکو به څاروي پې اوبه کول نورې خو اوبه نشته هلته او چې باران نی چینو کې مو به بندې شي کویان هم جوړ شي اوبه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ او ډېر په عاجزۍ الله ته سوال او څنګه سوال کوي د الله پاک نه دا نه وایي چې یا الله باران وکړه دی مو وایي چې باران وکړه خو دا وایي اللهم اسقِ بلادک خدایه دا ښارونه دې سیراب کا الله دا څاروي بهایم دا څاروي دې سیراب کا خدایه دا اونې دې سیراب کا دا ستا مخلوق دې خدای محتاج دی او دا سیراب کا باران شروع شو داسې باران شروع شو چې یو هفته یو شان باران وورېد او دا خټې دي او دا لختی دی او د اوبه دي چې بلې جمعې ته سنګ په ممبر کېناسته نو بیا او چې او صحابه څه وایي وی چې نبی علیہ السلام لاس اوچت کو وی والله ما نرى فی السماء سحابة ولا قطرة په اسمان کې اوریاز نه لیدله شین اسمان او دا انور داسې غرغنډې والی هېڅ مونږ نه لیدل خو چې پیغمبر مبارک دعا وکړه نو د اسمان د میانځ ته لږ اوریاز راله او ګلزار شروع شو باران شروع شو نو صحابه منډې بیا والې کورونو ته د باران نه نو رسول الله مبارک ورپورې مسکیو نو چې بله جمعه باندې بیا یو جمعه باران وشو چې په ممبر کېناسته نو سړی ورته پاسېد وی د الله رسول هر څه غرق او تباه شو لارې بندې شوې څوک نه راځي پې خټې دي کورونه تهدمت البیوت د خلکو کورونه ونړېدل د خدای نه سوال وکړه چې خدای پاکې بند کړي نو رسول الله مبارک مسکی شو چې په ابل دل قوم وي چې خلک غرق شو باران نه کېږي نن وایي خلک غرق شو مخلوق تباه شو باران ډېر دی نو پیغمبر مبارک دعا وکړل هاي هاي یا الله دا باران بند کړي او دا په غونډو باندې په غرونو باندې ووارئ په ځنګلونو باندې ووارئ او په غرونو یې ووارئ او صحابي وای چې ګوته مبارکه داسې اړقوله نو ریاض به تختېده چې داسې اړقوله ریاض به داسې تله چې داسې اړقوله ریاض به اخوا تله چې داسې اړقوله ریاض به اخوا تله وایي چې مونځ وشو نو د انور په رڼا کې مونږ د جومات نه بار راووت دا ولې د پیغمبر په الله یقین هغه یقین نشته پیغمبر مستجاب الدعوات دی الله دعا قبله ولی قبلی اغا یقین زمان نشتا کم چه دا اغا دی اغا مین زمان نشتا چه کم دا پیغمبر دا اغا دا اللہ سر کنیکشن ڈائریک زمانستا نشتا کم چه دا پیغمبر دی او اغا تا چه دا اللہ دا کم قدرتونو دا کائناتو پتا دا اغا مدمونگ نشتا چه مدینه منوری تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لار نو مدینہ کی بخلق نا جوڑا که دل په دې مدینه کې چې کمې اوبه په لختو کې روانې وي بین به یې کاو ګوی به یې کاو داسې اوبه به وي اکثر به پکې خلک ناجوړ بعضې علاقه داسې وي چې هغه وبایي علاقه وي خلک پکې اکثر ناجوړې چې کم پکې د مخ نه اوسېږي هغه سره څه راسه بلد شوي او چې د بار نه سړی ورشي ابو هوا خراب وي ناجوړه شي صحابه ناجوړه شو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار شو حضرت بلال نا جوڑا شو چغے بے والے او دا مکہ مشرکانو تا بے خیرے کولے وی خدای ابو جہل او دا مکہ مشرکان تبا کے دا خکل ازمکے نیرویستو دا وبا ازمکے دیرو شلل او حضرت بلال با دا مکہ غرونا یادو سونا والے پا کی غریب پڑل سمرت تکلیف و تا رسے دلیو و دا خلپو سوزے بل شانتی نو جڑل بے خدای ابو جہل تبا کے خدای ابو جہل تبا کے خدای عتبہ و شیبہ تبا کے مونگے دا خکل ازمکے نرویستو دا وبا ازمکے لرال نو رسول اللہ مبارک اللہ تسوالو یا اللہ دا مدینے دا وبا لرکے جوحفے تے ورسے اگا وقت جوحفٹو لغرونا غرونا
نو د شپې خوب ولید چې یو ښځه وه تکه توره بد شکله ببر سرې او د مدینې نه لاړه جحفې ته. نو صحابو ته الوې نو صحابه وی د الله رسول تعبیر یې څه دی؟ وی وبا، د مدینې وبا خدای لرې کړه جحفې ته لاړه. واقعي چې توره ښځه مې او ببر سرې مې او بد شکله مې امینه بس دا غټه وبا ده. نو مونږ وایو چې بشیر جان دی خدای په داسې ښځه ورواړی. بشیر جانه څنګه ده؟ نو ته څه کې ته سینې خو نه هر څه چې خو چې ښځه یې چای دله پخوي ډوډۍ دله پخوي تو څه داسې به وایې چې یاره دا توره ده او دا ببر سرې ده او یا څه ده یا څه ده یا څه ده او ستا نه به بیا هم سر بنیزه. ښه وبا لاړه د مدینې منورې نه خدای پاک وویستله. دغه رنګې په بدر کې بدر کې حضور پاک چې کومه دعا کړې دشمن 9.5 دی یعنی تقریبا زر مسلمانان 313 ګور اوس اندازې ته ګوره هغه زر 950 او زر مونږ وایو زر او دا مسلمانان 313 هغه ټولو مسلح دی وسله ده وسره مسلمانانو سره صرف 8 توري دي او باقي د کجورو ډنګونه دي. هغې سره اویا اسونه دي ادي سره 2 اسونه دي. هغې سره 700 اوښان دي دي سره 7 اوښان په 8 تورو د زرو تورو مقابله کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه یو سفر جوړ کړی نو په هغه سفر کې صحابه وایي موږ ټوله شپه خوبونه وکړی او نبي علیه السلام جړاګانې کړې دي. نو چې لاس یې الله ته اوچت کړه نو عجیبه دعا کوي. دا نه وایي چې یا الله ما بچ کا ما سره خو د ځان غم دی تا سره خو د ځان غم دی. حضور پاک لاس اوچت کړه او صحابه ورته ګوته ونیوله یا الله انهم عورات بربند دي بربند صرف لنګونه والی دي کمیسونه نشته حفاتون سپلیم نشته خپې بلې خپې راغلي او دا ستا دپاره دي ستا د دین دپاره دي خپې بلې خپې دي بربند دي او الله اوږې او نار دي او الله دا محنت مې وکړه 14 کاله په مکه کې او دا 2 کاله څه کم په مدینه کې په دې 15 کالو کې مې دغه 314 تیار کړل. خدای نن په مخ د ځمکه ستا منونکي دقه دي ګورې نور نشته. انهم عورات جیاع اوږې دي عورات بربند دي بے سپلو دی خدای او ما محنت کړی دی راوستي او خرجو فی سبیلک الله ستا په لار کې راوتي او نن د کجورو په ډانګ د تورې مقابله کوي په ځان نه دي نن تا خوشحالۍ پروردګاره. اللهم ان تهلك هذه العصابه لم تعبد الى يوم القيامه. خدای که دا ډله دې مړه کړه خو تر قیامته پورې به ستا عبادت ګورې بیا ونه شي د توحید د عبادت چې دا مریضه به سر کې ورسره مړه تر قیامته پورې به ستا بیا عبادت څوک ونه کړي په هغه طریقه چې څنګه پکار دی. خدای که دا دې هلاک کړل تر قیامته پورې به ستا عبادت ونه شي. او بیا څه وایي یا الله چې ما ذلیله نه کې ګورې ما رسوا نه کې ما دوی سره وعده کړې ده چې الله به فتح درکوي. الله ما ذلیله نه کې الله ما رسوا نه کې الله دا فقیران اوږي خدای پاکه دا ناکام مکې پروردګاره. او داسې په زاره دعا وکړه ویې جړل چې صادر مبارک د سر نه پرېوته. حضرت ابوبکر صدیق راغی صادر یې واغېسته او په سر مبارک یې ورته کېښود وی حسبک یا رسول الله. الله رسول باز رحم راغی د ابوبکر صدیق په حضور پاک
بس مکولو دا نور مکړو الله ویني خپل بندگان ویني ولې الله ته نه ښکارېدل الله نه لیدل چې دا پیاده راغلي دي خواران په اوښ درې سواره راغلي دي پیاده خپې سوری شوي دي په خدای قسم حضرت ابو موسی اشعري وایي یا خدای غزوه ذات الرقاع کې وی زمونږ نوکونه پریوتي او زمونږ خپې سوری شوې وې بیا هم د الله په لار کې منډې والے جهاد هم کوو دا اسلام دا دین دا مونږ ته ډېر په سختو را رسېدلی دې لپاره صحابو ډېر محنت کړی زه کله سوچ کوم خدایا که د قیامت پر دا صحابه مونږ د ګریوان نه ونیسي چې دې دین له خو مونږ ډېر محنت کړی خو دې د 14مې صدۍ مسلمانانو برباد کړ بیا به څه جواب ورکړي څونه چې مونږ د خپل مال د حفاظت دپاره منډې وو د خپلو بچو د خپلو کارخانو دومره مونږ د دین د حفاظت دپاره منډې ونه وهلې او بدقسمتي دا ده چې څوک زما او ستا د دین حفاظت کوي هغې پسې مونږ کنځلي کوو سپکي ورپسې وایو څادر یې اوچت کو په سر یې واچول حسبک یا رسول الله بس او حضور پاک راووت مخ یې رڼا کول سترګو کې اوښکې دي مخ رڼا کوي او ای الله آیت نازل که سیهزم الجمع ویولون الدبر بس تا دعا قبوله ده دای ته به شکست میلاویږي او دا به تښتي هغې کافرونه او یا خدای مردار کړل او یا یې ترې ونیول په قید و بند کې بوتلل مدینې منورې ړنه چې درد ودي که او د ړنه چغه ووته او بیا د سترګو نه اوښکې ورسره ووتې دا دعا خدای قبلوي غزوه خندق کې وګورئ 10,000 کافران راغلي په مدینه حضور پاک خیره وکړله د ړنه خدای زول او طوفان راوستلو تښتېده ړنه به دعا کوي یوه او دویم غافله به بیا ابس به نه کوي دریم د جمع کوي یو کس دعا کوي نور پې آمین آمین وي بل د عبادت نه پس دعا خدای پاک قبله اذا فرغت فانصب و الى ربك فرغب عبادت نه پس منځو کې ولې صلات حاجت نه دی راغلی 2 رکعاته مونځ وکړه غاړې ته کښېنه او لاس اوچت کا په دې مونځ به د الله خوشحاله شي چې بیا دعا وکړي خدای پاک بیا دله قبوله کړي فرضو نه پس لاس اوچت کا او دعا وکړه الله به قبوله کړي عبادت ته خلاص کو یو سایډ ته کښېنه او لاس اوچت کا او دعا وکړه او ښه دړنه وکړه یو 15-16 منټه نیکبخته دوکان ته لیټ لاړ شه کنه کور ته یو 15-16 منټه لیټ لاړ شه او په خپل اخلاص سره دعا وکړه او دعا کې بله دب سرې قبلې ته مخ کا اسم خدای قبلې خدای آداب او لاس پورته کا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه شمائل ترمذی کے راضی کہ لاس پہ اوچت کا پا دعا کے نو پا مخ بے راخ کا او صحابہ یرکانو یرفعون ایدیهم لاسون بے پورتکول ثم يمسحون بهما وجوههم او بیا بے لاسون پا مخ راخ کل ترمذی جلدسانے کی دا لاس کې څه دي اسم نشته دا چې ته څه غواړې د دې یو وجود دی خو موږ ته نه ښکاري هغه تاله خدای په دې لاس کې راواچي نو په دې مخ به یې ورومږي نو لاس به ورسره پورته کړي بیا د شپې په دې منځ کې دعا الله قبول تهجد وخت کې د شپې په منځ کې چې پاسې دې کې ریا نه دیکھے اللہ تا اخول چه خدای خوب میں پریخو او تا تا پاسے او چه اغی کے بیا نفل اکرل او دعا دے اکرل دم قبلی گی دا جمعے پر دعا گورے قبلی گی اغی کے دیر اقوال دی دا علماء خو پیغمبر مبارک فرمائی چه جمعہ کی او ساعت تے چه مسلمان پا کے دعا کے لے قبلی سو کوئی چه دا امام کم وقت کے دا خطبو میاس کے کینی دے وقت کے قبلی خودے وقت کے او پخلے نو آئے لکے باؤ
څوک چې امام خطبه خلاصه کی او مانځه ته ودرېږي دې وخت کې الله قبلوي اقوال پکې شته څوک وایي د مانځه فراغت نه پس څوک وایي ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی په ترمذی شریف کې چې دا مازدیګر او د ماښام په میانځ کې دې کې خدای قبلوي لیلة القدر په شپه الله دعا قبلوي او حرمینو ته چې سړی لاړ شي الله مبوزه چې په حضور پاک سلام واچي او د هغې نه فارغ شي دغه بهترین عبادت دی دغه وخت قبلوي حجر اسود ته مخامخ قبلېږي ملتزم ته چې ورلې قبلېږي زمزم اوبوس کې نو قبلېږي د زمزم کوی سره قبلېږي په صفا غونډۍ قبلېږي په مروه غونډۍ قبلېږي صفا مروه کې چې منډې وې شنو راډونو سره قبلېږي مقام ابراهیم نه شاته چې د 2 رکعاته وکړه هغې نه پس وې قبلېږي او د بیت الله شریف د ناوې لاندې قبلېږي مزدلفه کې قبلېږي منا کې قبلېږي عرفات کې قبلېږي دا څه وختونه دي او څه ځایونه دي د دعا د قبلېدو دپاره او آسان شی روجه کې چې روجه ماته قبلېږي او د ټولو نه آسان وخت ته وښیمه چې کله اذان وشي او اقامت لا نه شي دې وخت کې خدای دعا قبلوي رسول الله مبارک فرمایي ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دا اذان او د اقامت په منځ کې دعا خدای پاک نه رد کوي نیک عمل چې دی وسیله کا دی وخت کې الله دعا قبلوي بخاری شریف کے راضی و پنور کتابونو کی او حدیث سے حدیث الغار باندې مشہور دے درې کسان په لاره تلل په باران چې باران شنو یو غر او په هغې کې غار دوی لاړه لغه غار ته ننوتل د باران نه ځان بچ کاو ګړز ګړز وشو ناګانه دا غر د سر نه یو تیږه راوښویده او خالص د غار په دې خوله د پاسه کلکه شو اوس هم داسې شته د دې غرونو نه په دې بارانونو کې غټې غټې تیږې دومره راوغورځېږي چې هغه بغیر د کرین نه څوک اوچتولی هم نشي راوغورځېده او د غار په دې خوله د پاسه بنده پرېوته 3 واړه غریبانان په غار کې بند پاتې شو یا خدای اوس به څه کوي نو خو موږ د غار نه وتی شو نه را سره څه د کنولو څه شته نه رانه خلک بار خبر دی نه هم څوک ایستی شي اوس به څه کوي دا ګورې حضور پاک فردي قصه نه یو پکې هوښیار و هغه وی الله په نیک عمل خوشحالېږي راځئ موږ چې کومې نیکۍ کړي دي الله ته ور مخامخ کوو نو که الله د هغې په برکت په موږ اسانتیا راوسته نو یو پکې لاس اوچت وی الله زما مور او پلارو ما بغړ چیلې سرولې نو چې ماښام به رالم ماسخوتن نو ما بغړ چیلې اولشلې نو لومبې به مې مور او پلار له پی ورکول د هغې نه پس به ما او زما ښځې او زما بچو څکل یو ځل نږدې ګیا نه وه ګړې چیلې مې لرې بوتلې وې چې رالم لیټ وم ناوخته مور پلار مې اوده شوي نو ما پی ولشل لاړم د مور او پلار د کټ سر ته ودرېدم هغوی ودو او بچی راته د خپو خوا کې رنګېدل اوږیو مې بچی چې تر څو مور او پلار له مینې ورکړې تاسو به رانه نسکې د دوی حق مخکې بچی اوږې دي رنګېږي ما نه مور او پلار را به مخکې ورکوم چې هغې اوس کې بیا دا اوس ښه سړی دی د مور او پلار احترام کوي یعنې نور ساده هم دی که ده ته لږ غوندې مور او پلار له جدا کړی او باقي بچو له ورکړی مور پلار به پرې نو خفه شوی خو د ده پړه کې هغه د مور پلار سره یو عشق او محبت دی بس ښه چې مور او پلار ته ورکم دا ماشومان خپو کې دی کې د شپې هر ټیم چې مور پلار چېرته په ډډه وړېدلي دي راویښ شوي دي بچې ته او بابا بیبې مورې پلار هر څه چې هغه زمانه کې څو دا پیوالی مور او پلار یې پی وسکل د هغې نه پس یې ښځې او بچو له ورکړل الله دا ما چې مور پلار له ورکړي دي مخکې که نه دا مې بچي هم خواږي دا خالص تا د رضا دپاره چې تا ویلي دي چې د مور او پلار قدر وکړي نو که تا ته پته د خدایه ما خالص تا د مخه دا کړې وي نو الله دا تیږه معمولي غوندې وړقوه چې په موږ لږ رڼا خو لګي
نو الله پاکې دعا قبول کړه لکه غوړه قیدا نو معمولی غوندې اکسیجن ورته روان شو هوا بند شي اکسیجن بند شي ابل وی یا الله ما مزدوران نیولی مزدوری مې پې کول چې د کار نه اوزګار شو نو ما ولې دیاړي ورکوله نو ټولو دیاړي واغشتا یو کس دیاړي وانه غشتا هغه لاړ روجو باندې مې نیولي په روجو چې روجې به در یا خدای پاکه سړی څه شو سړی لا ما وی دا خو د روجې دي نو ما هغه روجې راواغشتې او زما پټیو په هغې کې مولا وکرلې هغه زیاتې شوې کاله مې وله بیا هغه چې کومې نورې شوه مې وله وکرلې نورې هم زیاتې شوې خلاصه دا چې ما به وله د هغه شی په خپل پټي کې کارو هغه دونه شو چې د هغې نه ګډې چیلې اوښان هم وشو غلامان او مریان هم پکې وشو دونه مال زیات شو ډېره موده پس راغی ایرورې زما تا سره سروجې کېدې دیاړي تاله مې یو ځل مزدوري کړې و بیا د لاړم ما لا خپله دیاړي را خطا هغه پلان کې سړی او د دې دیوال نه پورې غاړه چې دا څومره څاروي دي دا غلامان او دا وینځې دا ټول ستا دي هغه راته وي ما پورې ټوقې کې زما خو لږ غوندې روجې کېږي وایي ما ورته قصه وکړه چې ستا اقه روجې دله ما په خپل پټي کې کرلي دي او دا مې دله زیات کړي دي هغه له مې هر څه ورکړله او لاړ ګوره په ده خدا لازمه نه وه په ده خو دغه و چې روجې وله ساتلې یا به یې هغه روجې ورکولې یا د هغې قیمت لیکن الله ما ستا د رضا دپاره کړي دي یو دیاړي مار دې پرېږده چې فایده ورته ورسي ته به خوشحاله شي نو الله که ستا د رضا دپاره مې دا هر څه کړي نو خدای دا تیږه لږه غوندې نور هم وړقې چې رڼا خو را باندې ولګي تیږه لږه نور هم وړقې هوام شو رڼام خو د وتو لاره نشته ادریم وی الله زما د تر لور وتا ته پته او زما ډېره زیاته خوښه وه یو ځل یې څه اشرفۍ او سل اشرفۍ په کار وې ما راله ما ورته وی چې در به کوم خو په یو شرط چې ما سره به دا ګناه کې محتاجه به وي ډېره ښه زه لاړم ما وله سل اشرفۍ پیدا سل اشرفۍ پیدا کول څه وړه خبره نه ډېر شی اشرفۍ به د سرو زرو زه ما و دې خوښ که چې پلانکي ځای ته راشه او دا خپلې پیسې دې واله چې هغه ځای له راله ما وله هغه سل اشرفۍ ورکړه دا واله راځه اوس به دا ګناه کوو وی چې زه هغه دې ګناه ته تیار شو نو وی دا دې وجړله او داسې ورپېده وی ما ورته چې جاړې ولې څه په زور خو د سره دا ګناه نه کوم پیسې مې درکړه او تا وی چې دا پیسې راکړه وی ما ته وی چې د زور او د زیاتي خبره نه ده خو دا جاړم په دې رپم په دې چې دا ګناه مې چېرته نه ده کړې د الله نه یریږم وی چې دی وی بس زما وجود کې یاره راله دقسې دې پاسېده ما یې ښه د الله نه یریږي او زه نه یریږم هغه سل اشرفۍ مې ورته پرېښوه چې دا ستا شو خیراتي ستا شو الله که دا ګناه ما کوله ما کولی شو او ښه مې خوښه وه د تره دا لور لیکن ما هغه ګناه ونه کړه او ترې پاسېدم نو الله که دا عمل ما خالص تا د رضا دپاره کړي چې ته خوشحاله شې ما زنا ونه کړله او پیسې مې ورته مفتو کې پرېښودې نو خدای دا تیږه رانه لر کړه چې موږ بار روځو نو یو ګړز وشو تیږه لاندې وغورځېده او موږ درې واړه ملګري بار راووتو دا د دواړو جهانو مبارک سردار فرما نو د دعا په آدابو کې یو دا ده چې خپل نیک عمل الله ته مخکې کې چې خدای پلانکي وخت کې مې دا عمل کړی او الله د دې ته په نیک عمل خوشحالېږي پته اثباتم نه خو په دې ته خوشحالېږي نو الله زما دا کار وکړه او الله پاک قرآن شریف کې فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آئے ہائے اذا سألک عبادی عنی اے محبوبہ کہ زما بندگان ستانا زما متعلق تپوسو کی کہ مونگ اللہ نا سوال کو اوری کنا فإنی قریب اللہ و ازنزدی یما
د خپل شان مناسب د هر چاته نږدې یم اجیب دعوت الداعی اذا دعان چې کله ما نه غواړي زه ورکوم والا. نو خدای پاک مونږ ته په قرآن شریف کې یو ځل نه بار بار فرمایي چې ما نه وغواړئ د دله درکوم. او ما خو تاسو ته یو ټکي ویلو که ستاسو یادي همې څه ویلو چې درود شریف به وایه مخکې مو وایه رستم رسول الله مبارک فرمایي ان الدعاء موقوف بین السماء والارض چې دعا دې وکړه د اسمان او د ځمکې بیمس کې دا بنده ده دا بره نه خیږي لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم دا دعا بره نه خیږي اله به خیږي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي. دا د دعا آداب شو. نور هم شته د ما درته دا ووایي یو څیز بل دی ادا دی چې ته دعا کې او دا رب لفظ استعمال کې ای زما ربه اوهو ای زما رب ربنا بس په دې الله ډېر خوشحالېږي. او چې څومره پیغمبرانو د الله د سوالونه کړي دي نو ربنا لفظ زما ربه نو په دې به بله جمله ته بیان وکړم انشاءالله چې د الله رب لفظ استعمالی نو دې سره الله دعا قبلی او په دې الله خوشحالېږي. دعا وکړئ. ښه دا څوک دي د مولیانو کلي د فیض الحق رور وفات شوي الله دې مغفرت نصیب زوی د فیض الحق زوی وفات شوي دي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د سیزو د زاهد زوی وفات شوي ها زمونږ د دې شمشاد استاد نو سي دا کله ښه نو الله دې دا ماشومو الله تعالی دې د مور او پلار دپاره د آخرت توښه کړي او الله دې مور او پلار او نیا او ټول خاندانو له صبر ورکړي الله دې دې نعم البدل ورکړي. زمونږ د محلې د امجد مور بیماره ده الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي. بعضې بیماران دي دعاګانې غوښتي دي الله دې ټول له روغ صحت او شفا ورکړي. نکاح په وخت کې خطبه ایجاب قبول نه مخکې لوستل مخکې او مخکې به لولې ښه مخکې به لولې. بعضې دوستانو د حج اراده کړې ده او دعا وکړئ ورته چا هم چې د حج اراده کړي الله ته په خیر ورسوي چې چا د حج اراده کړي الله ته ورته اسانه کړي او ته په خیر ورسوي او د حج توفیق والا ورکړي. که څوک تلي دي خدای د هغې قبوله کړي. خدای مونږ ټول د بیت الله حج لموږ زمونږ د ټولو په تقدیر کې الله د بیت الله حج ولیکي. خدای ته دعا قبلې تا ته سوال کوم الله زمونږ بیمارو له روغ صحتونه ورکړي. چې څومره بیماران دي په کورونو کې یا د مجلس کې الله روغ صحتونه او شفا ورکړي. زمونږ د دې میروزو د محلې د ندیم خان دي د دوی والده صاحبه بیماره ده اسپتال کې داخله ده دعا ورته وکړئ چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي الله روغ صحت ورکړي. یا الله ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي. چې څوک قرضداري قرضونه اخلاص خدای د فراخه روزیم نصیبه کړي. یا الله چاته څه مشکلات او ټینشنونه په خوشحالو یا بدل کړي. که د چا په کورونو کې یو بل سره روانې دي بغضونه حسدونه دي الله په روغې بدل کړي. یا الله چې د چا بچی نه بچی ورکړي الله چې د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي. یا الله چې چا څه ټینشنونه دي ټینشنونه په خوشحالو بدل کړي. الله د فتنو له دواړو جهانم په امن کې وساتي. د حضور پاک تابعداري نصیبه کړي. د قبر ځنکدن او د آخرت د عذابونو په امن کې وساتي. خدای زمونږ د جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه دوستان راځي خدای په یو یو قدم ولا اجر ورکړي. دې کاروبارونو کې برکات واچوي او خدای چې د چا روزګار کمزوري دی ولی ښه کړي. که د چا نوکری نه ښې نوکری ورکړي. د بعضې دوستانو بچي په بار ملکونو کې دي دعا وکړئ چې خدای پاک وتعالی ته رزق ګټل اسان کړي او الله حفاظت نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین. جوهاب ګل اجي صاحب خور پالج ټیک ته الله دې ولا روغ صحت ورکړي. جوهر امیر صاحب دعا درخواست کړی دی الله دې ولا دعاګانې قبول کړي. افغانستان نه یو ښځې دعا غوښتله چې چا هم غوښتې الله دې ولا دعاګانې